السلام علیکم ملګرو د ډېرو ورځو نه دا یو ویډیو راته په سوشل میډیا باندې وایرل شوی یعنې ګردش کې بار بار زما مخې له راځي نو زه خپل ضمیر ملامته کړم چې په دې باندې زه خپله هم څو خبرې وکړم خپل رایې اظهار پیش کړم یو نر سره یعنې ټول مسلمانان ګوره په خپل منځ کې رونه دي او همدغه یو نرسه ده چې په پېښور الارج کې کار کوي او څه ډاکټران دي چې هغه د نوکرۍ نه ویستلې یعنې د هغې نه د هغو نه مې څه ډیمانډ کړی وي هغې به هغه نه وي پوره کړی نور ډیمانډ تاسو ښه پېژنئ چې نن سبا هغه مسلمانان کوم مسلمانان دي یعنې کوم مسلماني پاتې ده چې د یو تورسرې نه هغوی څنګه ډیمانډ کوي هغه هر چا ته پته ده لکه د یوې خور نه ډیمانډ کړی هغې به نه منلي نو هغې د یو واټ نه بل واټ ته شفټ کړې ده بیا یې د نوکرۍ نه ویستې ده ورته یې ویلي دي چې تا زموږ ډیمانډ پوره نه کړو نو ځکه هم ته موږ د نوکرۍ نه ویستې نو بار بار دا ویډیو به زما مخې له راتله نو ما ویل چې زه په دې باندې هم خپله رایه پیش کړم ځکه همدغه ظالمانو سره خو زموږ د لاس څه وس نه رسي نور څه مالي حالات زموږ داسې نه دی چې موږ د هغو مقابله وکړو نو مایل په خوله خو د هغو مقابله وکړو د جرم خلاف ځکه چې د یو ظلم خلاف چپ پاتې کېدل دا هم یو قانوني جرم ماته ښکاري یو ګناه هم ده ځکه چې یو سړی غلط کار کوي نو هغه به ته داسې منې کوې چې هغه د هغې نه واوړي که ستا بې مالي وس نه رسي یعنې په لاس یې به وس نه رسي نو هغه ځای به ورته پرېږدي نو بهرحال هغوی ته خو موږ هغه ځای پرېښی دی هر څه ورته پرېښي دي موږ خو د هغوی سره مالي حالت هم داسې نه چې موږ د هغو مقابله وکړو خو په دې خوله خو چپ نه شو پاتې کېدی چې په دې ورپسې څه ووایو نو زما تاسو هم دا اپیل دی چې د دې خور سره ودرېږئ زما د ویډیو بالا حکام ته ورسوئ زیاته شیر کړئ په دې باندې خپله هم رایه پیش کړئ او د ویډیو زیات وایرل کړئ چې بالا حکام ته ورسي کوم اعلی چارواک چې دي چې هغوی د دوی خلاف څه ایکشن واخلي او د دوی سره خپل عمل چې کوم دی د قانون مطابق هغوی دوی سره وکړي او دې خور ته د انصاف میلاو کړی شي او دا د به خپلې نوکرۍ واپس بحال کړی شي او دغه ظالمانو ته د حکومت د سره چې د هغوی قانون مطابق سزا ورکړی شي ځکه چې دا یو اسلامي ملک دی په اسلامي ملک کې داسې کېږي او بیا موږ پښتانه یو زموږ په پښتونخوا کې چې بیا داسې حالت وي نو پکار ده زما ورونو پښتنو چې موږ د دې خلاف یو ایکشن واخلو د دې خلاف یو خپل تنظیم جوړ کړو چې داسې غلط کار بیا آینده لپاره ونه کړی شي نو زما ویډیو زیاته شیر کړئ بیا د سره فالو کړئ او ویډیو لایک هم کړئ نو راځئ چې دا ویډیو وګورو د خور فریاد به واورو د ویډیو نه پس بیا مزید خبرې کوو نو راځئ چې ویډیو ما سره وګورئ ویډیو نه پس بیا مزید نور خبرې کوو کله نه نوکره شوې ما نو ما نه غلط ډیمانډونه کړي دي د 9 کالو نه والا تر د 25 تاریخه پورې چې زه پکې سسپینډ هم کړم ما د هغوی نه دي منلي ولې چې زه د یو ښه خاندان سره تعلق ساتم او زه دا کار کول نه غواړم دلته نورې تورسرې داسې دي که نه چې هغې مجبوره دي هغې سره دا کار کېږي او په چپه خوله دا افسران به هغه فارغۍ کور به یې کښېنئ ځکه چې دا افسران دي او موږ کلاس پورو دلته د غریبانانو د کلاس پورو بالکل نه چلیږي دلته به هغه کې چې څه افسران غواړي او څه د افسران زړه غواړي مورکۍ ډېر خلک داسې وایي چې دا ځان نه لګیا ده داسې دغه افسرانو پسې یو ډرامه جوړوي بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله موږ په دې کلمه ایمان راوړی دی او موږ مسلمانان زه تا ته دا کلمه تېروم کو زه به د ځانه لګیا یم ما د خدای پاک د دې دنیا نه کافره بوځي چې زه څه وایم هغه رښتیا وایم دې افسرانو ما نه غلط ډیمانډونه کړي ما نه دي منلي زه د یو واټ نه بل ته لېږلم د بل نه بل ته بیا یې راته ویلي څنګه وم کړه د سره چې ته څو نه منې موږ به تا دغسې ذلیله کوو او د هغې باوجود چې په 25 تاریخ یې ما له نوټس راکړو ما ته وایي چې ځه کور کښېنه ستا ډیوټي ختمه شوه دلته یو طارق بلکي یو لیاقت رضا یو اقبال او داسې نور افسران دي چې د هغې نومونه زه نه شم اخیستی دلته په کوم ویډیو کې تاسو د خور فریاد به اورېدو چې خور سره هغوی څه ډیمانډونه هغې نه کړي وو او هغه بیا د نوکرۍ نه ویستې وه نو تاسو په خپله باندې دا خبرې واورېدلې نو د یو پښتون ورور به خامخا غیرت په دغه ټایم کې جوش وي چې داسې دلګان چې زموږ مین اداره ده چې نور هسپتالونه زموږ د صوبې مین چې کوم هسپتال دی همدا دی چې په نور هسپتالونو کې وانخلي همدغه ته ریفر کېږي او هلته د هغوی چې کوم خپل سټاف دی د هغوی نرس د هغوی سره داسې هغوی رویې اختیاروي نو زما ستا د مریض د هغوی څه خیال وساتي نو موږ ته پکار دی چې د دې خلاف
پورا ایکشن واخلو زماره ویډیو مخکې نه زیاته شیر کړئ اعلی حکام ته ورسي او د دې خلاف پورا ایکشن واخلي او د قانون مطابق دیو له سزا ورکړي شي چې آینده لپاره څوک داسې ونه کړي ځکه چې دا یو مین اداره ده په دې کې داسې کیږي نو په عام ډول کې خو ډېر کیږي نو حکومت ته زما دا خواست دی چې د دې خلاف ایکشن واخلي دا اسلامي ملک دی د دې بنیاد چې کوم دی په کلمه باندې جوړ شوی دی دا ملک په کلمه باندې جوړ شوی دی کارونه به د یهودیانو د ایمانو کیږي نو داسې نه دي پکار څنګه چې دا ملک د کلمې په بنیاد جوړ شوی نه پکار دا چې همدې کې د کلمې مطابق لاندې زندگی تېره کړی شي او پکار دا چې حکومت د دې خلاف څه ایکشن واخلي نو زما د خبرې مقصد دا و چې په دې باندې چوپ پاتې کېدل نه دي پکار حکومت له پکار د دې خلاف ایکشن واخلي نو زه به نور څه وایم بس زما سره چې دا به څه ما پرې خپل رایې اظهار وکړو نور ستاسو کار دی ویډیو مخکې شیر کوئ نه شیر کوئ او د ویډیو مخکې ورسوئ چې زموږ دې خور ته انصاف میلاو شي نو را روانې ویډیو دپاره راکړئ ماله اجازت والسلام